کتاب الصلاة ځان لواله دا یو کتاب دی د علامه ابن قیم رحمت الله علیه. کتابونه چې په یو موضوع د شیخ الاسلام ابن تیمیه او د ابن قیم رحمت الله علیه ملاویږي نو د بل چا ما اخلي. د دې کتابونو کې خو یو دی مسله من و عن بیان کړي، بل د شیخ الاسلام او د ابن قیم رحمت الله علیه په کتابونو کې کمال دا دی چې تعصب پکې نه وي، ډلبازي او جنډا او تنظیم پرستی او شیخ پرستی او اکابر پرستی او کتب پرستی به پکې نه وي. مسله به په انصاف بیان کړي، رد به په اعتدال کړي، تحقیق به اعلی کړي، جانبین او دلائل به راغستی، محاکمه او فیصله به ډیره په انصاف کړي. بل د شیخ الاسلام ابن قیم ابن تیمیه رحمت الله علیه په کتابونو کې فائدہ او کمال دا دی چې ته وګورې او نیمه ګنټه او ګنټه ولا ورکې ستا ټایم قیمتي شو، ضایع نه شو. ځینې کتاب کې دومره لټر پټر کړي چې ستا د ټایم اکثر ایسه ضایع کوي. د شیخ الاسلام دی کتابونه به ستا وخت نه ضایع کوي. بل پکې غټ کمال دا دی چې په کومه مسله بحث کوي من و عن A to Z الف نه تر یا هغه ټوله مسله راخلي، ستا به بیا بل کتاب ته حاجت راځي نه، مسله پوره راخلي. دې د وجې نه چې په یو مسله د هغې کتاب وګورې نو ته به پوه شې چې بھائی د دې مسلې حقیقت دا دی. او زه کله کله وایم چې اوس څومره خلک کتابونه لیکي، اسې د مخکنو خلکو کتابونه اردو نه عربی نه اردو ته راړی یا اردو ګډوډی، اسې نوم دی سر دی، ډیر کم خلک دی چې اوس وخت کې تصنیف کوي. بلکې زه چې مخکنی تصانیف هم ګورم، کتابونه شیخ الاسلام ابن قیم رحمت الله علیه او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلي دي په خپل عقل، په خپل سوچ، په خپل علم، په خپل فهم داسې عجیب قلم استعمال کړی دی چې ستا به عقل وخوځي. ډیر ښکلی انداز، غلاګانې پکې نشته. رستو ټولو خلکو د دینه غلاګانې کړي دي، د تصنیف چل خلکو ته دې دواړو ښولی دی، استاز او شاګردو، او ډېر خدمت د الله د دین کړی دی. او ټول قلم د توحید او د سنت، رد د شرک او د بدعت او د احادیثو د خدمت دپاره قلم استعمال کړی دی. زه هم د شیخ الاسلام دی قلم به په هغې تاوان نه وي، دا به الله د هغې د جنت ته د تلو ذریعه جوړي. ډېر ښکلی قلم یې چلولی دی. نو کتاب الصلاة کې علامه ابن قیم په دې خبره کړې ده ګل مې چې چا مونځ پرېښودو دی پې کافر کېږي. څه پې کېږي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو تعویل کوي، هغه وایي چې کافر نه شو خو کفر ته ورنږدې شو، کفر ته ورنږدې شو.